د ناخمې مای وروسته په چارسده کې د ورونه اچولو په جرم کې د پی ټی آی کارکنان په عدالتونو کې خواروزار شوي دي او وایي چې دوی ته هیڅ د ګوند یو مشر په دغه مقدمو کې د مرستو لپاره نه دی ورغلی، خو وایي چې د ملتپاله ګوند عوامي نشنل پارټۍ کارکنان ورسره منډې وهي او د ضمانتونو لپاره کوششونه کوي. نن د چارسدې په کچرو کې دغه ملزمان راټول شوي چېرته چې د ضمانتونو لپاره خڅې کولې. وایي چې د مشکل حالاتو نه تېرېږي او دومره وس نه لري چې خپل ضمانتونه وکړي او په دې مشکل حالاتو کې درې د ګوند چارواکي پټ شوي دي، خو وایي چې د عوامي نشنل ګوند کارکنان ورسره ولاړ دي. پیسې مې ولا راغونډې کړې، ما ولا ورکړې، بل ولا ده ولا ورکړې، غرض پیسې او ضمانت ولا راکړې. د پارټۍ خلک پیسې لګوي یو پارټۍ والا موږ تپوس نه لري کړی، پارټۍ والا نه یو موږ خو شکایت تپوس نه لري او موږ یې پکې ورچولي او اوس به ګاډیم ځان لکو په خپلو پیسو او هغه مردان جیل ته په ځو سپیشل کورټ کې به دغه کو ضمانت کو او هیڅ قسمه موږ چاته پوس نه لري. دغلته د نسبت یو تن خم دوی سره راغلی وو چې سیاسي تعلق یې د عوامي نشنل ګوند سره وو، په ضمانتونو کې ورسره مرستې کوي. دا باباګان دي، دا رور دی، مطلب ګرځي را ګرځي د عمران خان په کاته کې چې کوم دی گرفتار کړی دی. زما خاص کر د دې زه د ام ټي اي ام ان اس ابتدا خاص دي چې دې راشي کم از کم میدان ته راشي دی غریب طبقه ته پوسټ دارونه ولار دي زو سره سار راسمنډ ته روان دا د کچرو ته راغلي به سلیم را لیو تانه کې مې ول خبره تر وکړه حالان کې زه ان پی سره تعلق ساتم. دا مخال په چارسده کې خوشه د سلور زرو پلوګرو او د موټر وې ټول پلازې ته د اور چونکو په ضد مقدمه در شوې دي چې اوس پکې د زینو ضمانتونه شوې دي، ځینې په جیلونو کې دي او ځینې د ذلینا سره د خپل مشرانو تختیدلې دي. عالم خان شیرپو دلبر نیوز چارسده د نخمه